د مبارک فرمایي چې یو ځل ډیر یو سخت کیفیت کې وم، ډیر انسان دی به تقاضای بشر انسان خامخه یو حد دی، یو اندازه ده چې یو شی حد نه واوړي انسان بالکل داسې شي چې بدحاله شي. بدحاله شم او زما والد صاحب یې شهید کړ، زما مور یې شهید کړه او ما لراله نو ما د خولې نه څه کفري الفاظ وواته. اوس نبی علیہ السلام مبارک د مبارک تصدیق که تاسو واورئ څومره لوی شان دی دا. نو چې کله بعضې صحابه کرامو هغه کفري الفاظ واورېده ډایرک راله پیغمبر علیه السلام مبارک له نبی علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله مبارکه عمار ابن یاسر مبارک کافر شو، ځکه چې هغه الفاظ هغه د کفر هغه خو صرف په زبان باندې انسان بدحاله شي. ما او تا ته خو کې انسان یو معمولی یو کاڼی راوچت کو گزار را باندې کوي مو ووایه کلمه د کفر ووایم نو ما او تا بیا ووایو ویشتلو قتلو په اور باندې سملول دی دا خو ما او تا تصورم نشو کولای د دې خبرې. دا خلک پریکټیکلی طور باندې هر شي دی غاړه ایښودې ده چې کله صحابي راغی رسول الله ته فرمایي عمار ابن یاسر کافر شو کفر یې وکړه، نبی علیہ السلام څه ورته فرمایي؟ هغه خو هغه پیغمبرو چې هر څه نه خبرو د خلکو زړونه الله خبر کړو، را روان وخت نه الله خبر کړو، الله علم ورکړو. ورته فرمایي اے صحابو نه عمار ابن یاسر کافر شوی نه دی، تاسو ته پته نشته خلکو زړه د ایمان نه ډکی، عمار ابن یاسر زړه ایمان نه ډک دی، عمار ابن یاسر وینه د ایمان نه ډکه ده، عمار ابن یاسر غوښه د ایمان نه ډکه ده، عمار ابن یاسر پلې اډوکې د ایمان نه ډک دی. رسول الله ورته فرمایي یعنی تر دې حد پورې چې د چا به زړه ایمان نه ډکی عمار ابن یاسر کافر کېدی نشي، بلکې د هغه زړه د هغه لحم په حدیث کې راغلی، د هغه غوښه، د هغه اډوکي، د هغه پلې، د هغه څرمن، نبی علیہ السلام فرمایي دا ټوله د سر نه واخله تر خپو پورې الی قدمه تر قدم پورې رسول الله فرمایي دا د ایمان نه ډکه ده. نو چې د چا زړه د چا وینه او د چا اډوکي رسول الله فرمایي د چا څرمن او د چا غوښه لحم دا د ایمان نه ډکی، رسول الله مبارک فرمایي دا انسان کافر نشي کېدی. او بیا چې کله سختیونه مبارک خلاص شو عمار ابن یاسر رسول الله مبارک لراغی او چې حضور مبارک لراغی ورته فرمایي قربان ډیر بد شو ډیر بد شو. اوس په دې ټیم کې چې ما او تارا شو ډیر بد شو نو هغه بد څه شو دا به بیانو چې مالې تکلیف راکړه، زی په اور باندې سملولما، زی په ګرمو اوبو کې ډوب کړما، په ما باندې په سینه باندې درانه کاړي کې خو نه دا ورته نه ویلي رسول الله مبارک ته. حضور مبارک لراغی فرمایي قربان بد شو بد څه شو، ورته یې چې زما په هغه بدحالۍ وخت کې خولې نه کفري کلمات وواته هغې غم دی را سره زه بالکل بده. نبی علیہ السلام ورته فرمایي زړه د څنګه دی؟ زړه ورته فرمایي یا رسول الله ایمان نه ډک دی، ما زړه مطمئن دی. چې کله دا خبر ورته وکړه رسول الله مبارک ورته فرمایي خیر دی په دې حال کې خلک عمده وایي، په دې حال کې خلک عمده وایي. الته جبریل علیہ السلام مبارک عرش نه راغی، الله جل جلاله قرآن آیات راوړ. الله څه فرمایي من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. الله فرمایي یا رسول الله عمار ابن یاسر ته ووایا هیڅ خبره نه ده چا که زړه په ایمان باندې مطمئنی او چا زړه د ایمان نه ډکی او بالکل هغه ته څه خوف نه او په زبان باندې د هغه کفري الفاظ جاری شي، عمار ابن یاسر ته ووایا دام ایمان دی. الله فرمایي هیڅ خبره نه ده. دغه آیات پسې آیات امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. الله فرمایي آیا هغه کس چې شپې ما ته ولاړي د شپې زما عبادت کا، ټوله شپه په ذکر کې تیری، ټوله شپه په فکر کې تیری، ټوله شپه الله ته په قیام کې تیری، ټوله شپه الله ته په سجود کې تیری، یا رسول الله مبارکه صلی الله علیه وسلم آیا دا کس د عام خلقو برابر دی؟ رب میں ورته فرمائی نه دی برابر. دغه آیات کریمم کا نازل دی سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ په بابت کې نازل دی. ډیر آیاتونه
تر 15 پورې آیاتونه عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ په بابت کې هغه الله جل جلاله نازل کړی دي.